السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو ډیر افسوسناک مقام دی چې کوم 13 شپه چې کوم دی ډیر افسوسناک. مونږ په دې وخت په چراټ روډ باندې ولاړو. د هغه مقام دی چې 13 شپه چې کوم دی د دې علاقې د نوخار د سیمې یو نامور وکیلدان چې کوم دی ایډوکیټ چې کوم دی وسیم سجاد وسیم ایډوکیټ صاحب چې کوم دی هغه نامعلوم وسلوالو چې کوم دی هغه شهید کړی دی. دا هغه مقام دی چې کوم په دې وخت کې دی په تیاره کې د کور نه راوتی په خپل گاډي کې راوتی دی او نامعلوم وسلوال راوتی دي او د باندې ډزې کړي چې آی کې دی شهید شوی. دا هغه روډ دی. یقینا تاسو ګورئ دی وخت د مونږه بیگ ته چې کوم دی تاسو ګورئ د سپری د پولیس د نوخار د پولیس د چپری چې کوم دی دغه هم ته ښکاري د چوکۍ او دا هغه مقام چې آی کې دا ډزې دلته شوي او دی ویشته شوي. تاسو دا ګورئ په مختلفو مناظرو کې تاسو ته موږ ښیو چې دلته دغه جنازه چې کوم دی ډېر د لرې لرې دغه راغلي خلک راغلي سیاسي ګوندونه راغلي او ورسره چې کوم دی دغه وکیلان هم راغلي د پېښور نه د نوخار د های کورټ دغه نوخار ډسټرکټ بار وکیلان هم راغلي او هغه د دې مکمل د دې غندنه کړې ده او یقینا د غندنې خبره ده ځکه چې ډېر افسوسناک مقام هم دی او چې دا لکه مطلب دی چې په داسې په وخت په روډ باندې او دی ویشته او بل خبره دا ده چې وسره خوا کې د پولیس چوکۍ هم ده. یقینا وخت مونږ د پولیسو واکدارو سره خبرو کې هغه په دې خبره باندې دغه دي او هغه د یو ټف کیس دی. ایو چې موږ په چیلنج باندې دا خبره چې کوم دی دا کو او موږ به د دې قاتلان چې کوم دی موږ زر تزره گرفتارو. ای دا یقین دي غالي ورکړي دا خپل دغه ورسان ته یقینا ډېر د افسوسناک مقام هم موږ ته ویل شو ځکه چې وسیم سجاد ایډوکیټ صاحب چې کوم دی هغه یو بې ضرره سړی او ډېر ځوان په ځوانۍ مرګ باندې مړ شو. یقینا ټول علاقه چې کوم دی دغه په مرګ باندې خپه ده او یقینا خفګان مقام هم دی ځکه چې داسې بې ضرره انسان مطلب چې هغه ویشته کیږي نو دا ډېر زموږ د معاشره دغه هماغه خبره کیږي چې کوم دی هماغه شاعر په دې مقام باندې ویلی دي چې میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں جب سارے شہر نے پہنے دستانے. زما خوږو ملګرو یقینا زموږ معاشره د کم طرف ته روانه ده د یو بدبنۍ د یو لا قانونیت طرف ته روانه ده نو دا زموږ لپاره ډېر د تشویشناک خبره ده او موږ د ټول پولیس نه دا هم دغه کوو د دې مطالبه کو چې خته دو کې اصلي قاتلان چې کوم دی هغه زر ته زره هغه گرفتار شي او دا قاتلان چې کوم دی ایله قرار واقعیا سزا ورکړي شي او دا حقیقت چې کوم دی د ښکارا شي چې دی وجوهات سو او دا تاسو ګورئ دا پولیس چوکۍ دا خوا کې وسه پولیس چوکۍ هم د یو دغه باندې او بیا په داسې ډزې چې کیږي نو د روډ چې کوم دی روډ او په دغه روډ باندې دا یو مصروف روډ هم ورته ویلی شو ځکه چې په دې دغه باندې د زمونږ د چراټ چوڼۍ هم پرته ده په دې روډ باندې او په دې روډ باندې زمونږ صلیحانه پروت دی چې لوی وسیع کلی دی د سفري کلی هم پروت دی چې وسیع کلی دی او یقینا خلک هغه خلک چې راځي دلته بې وخته خلک راځي بې وخته نو پولیس نه مونږ دې دغه کوو چې یو خو د روډ د حفاظت دپاره مکمل چې کوم دی هغه یې د دې ګشت سیسټم دغه کي او بل چې مونږ وایو نن چې مونږ په ادیره کې یقینا مونږ دغه کم صورتحال ولیدو هغه صورتحال کېدو په جنازه کې ځکه یو ډېره غټه جنازه وه او په هغه جنازه کې ته ما مخکې ویلو چې ډېر د لرې خلک چې راغلي دي او هغه په دې جنازه کې شرکت کړی دی نو هغه د دې خبرې مکمل هغه غندنه کړې ده د دې کې د هر طبقې خلک راغلي خاص در زموږ وکیلان ورونه چې راغلي زموږ ډاکټران ورونه پکې راغلي زموږ پولیس دغه پکې راغلي او هغه د دې مکمل غندنه کړې هغه په دې وخت د پولیس نه دا مطالبه هم کړې ده چې پولیس د دې کیس کم دی د ټف کیس کم دی هغه د چیلنج تور باندې هغه د زر تزره د ملزمان دی گرفتار شي. جی